أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة د اهل کتابو او مشرکانو نا چې کم خلق کافرانو هغوی د خپل کفر نا منکی دن کی نو تر سوچي هغوی ته روخانه دلیل را نشي یعنی د الله د طرفنا یو رسول چې پاکي صحیفه واوروي چې پاغه کې بالکل صحیح سلامت لیکل شوی وي وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة مخکنی چې کوم خلکو ته کتاب ورکړې شوی وو په هغه کې جدای نه راغلی ولې د دین وروسته چې هغه ته د نیغ لاري واضحه بیان راغلی وو او هغه ته د دین سوا بل حکم نو ورکړې شوی چې د الله بندگی کوي په دا حال کې چې خپل دین داغه د پاره خالص کوونکی او بالکل یو مخزی او منځ قائموي او زکات ورکوي دا بالکل صحیح سلامت دین دی ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه د اهل کتابو او مشرکانو نه چې کوم خلکو کفر کړي دي هغه به یقینا د دوزخ ورته دي او همیشه به پکې ووسی دا د ټولو نه بدترین مخلوق دی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه کوم خلکو چې ایمان راوړو او نیک عملونه وکړل هغه یقینا د ټولو نه بهترین مخلوق دی جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه دا غوی بدلا د خپل رب سره همیشه جنتونه دي چې لاندې بتري نهرونه بهيږي او هغوی به پکې همیشه اوسيږي الله دا غوی ناراضي شو او هغوی د الله ناراضي شول دا هرڅ د هر هغه سړي د پاره دي چې د خپل رب نه یره کړی وي